څنګه مساله د توحید وا چې قومونو او پیغمبرانو دا غي اختلاف چونو په توحید کېو په توحید کېو نبی علیہ السلام په لار روانو یو سړی وته وی چې ته خلک ستاره بلې چې دې سره جنگ کوي نبی علیہ السلام وته وی زه ته دا مسله کوم چې لا اله الا الله دا وای هغه سړی وته وی اذان تو حارب کل عرب ولا جم تا سره بار بیان او جمیان جنگ کوي دا صدا سلنډه کلمه خو نه ده اذان تو حارب کل عرب ولا جم عربیان او جمیان به سره جنگ کوي او بل وته وی هاذا امر تکره الملوک دا خبره خود بادشاہانو بدی شي دا خبره د بادشاہانو بدی شي دا غي دا خبره نه دا خوخه هاذا امر تکره الملوک نبی علیہ السلام با چې کوم ځای میله وا غړه ګونه وا نو نبی علیہ السلام باغی تا تو مسله به بیانوله مسله به بیانوله ابو بکر رضی الله تعالی عنہ بغش کو اب مخه تلاړو آکا خیمه والا تا او قبیله والا ته وی راسه وسړې دی او ډیره خولي خبره کوي اکثر له تاسو ووري زیرا ولما هغه به تیار کړل اول نو بیا به نبی علیہ السلام د بوت وی راځي غي سره می خبره کړې د تیار کړې می یوې قبیله والا ته نبی علیہ السلام لاړو او نبی علیہ السلام خبر وکړه چې نبی علیہ السلام خبر وکړه دی وته وی ویتا سره د خپل خبرې دلیل سره چې زه د الله د طرف نه یم د دې دلیل سره سره نبی علیہ السلام متویز چې راتلم تازه د آیات راغلو ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینهى عن الفحشاء والمنکر والبغي یعظکم لعلکم تذکرون هدایت زما دلیل دی په دې خو غلې و ځامن پویدل چې زمون په شانته نن پړو خو نو هغه وی د دې آیات کې دا ټول ارسه بګی را جمع کړی یو واقع د دلیل دی دا د انسان د وسنه نه دی واقع خو یو خبره ده وستاده د میشن نه معلومیږي او ستاره د دعوت نه چې ټټکه وای ایها الناس قولوا لا اله الا الله وتفلحوا مستابه د کسرا سره جنگ راځي ورته له وځامن په دې پوي ستابه د کسرا سره راځي جنگ راځي نبی علیہ السلام دا خو په کې تړلې دي راځي وکړي هغه وته وي ومنګه د عربو جنگ ته تیار یو خو کسرا سره زمونږ وعده ده ناغه سره مونږ جنگ ته تیار نه یو نو کته ملګرتیا قبلای د عربو طرحه ده نو مونږ د سره ایمان راوړو ملګری کیږو خو لکه د عربو نه بار نوزو نبی علیہ السلام ته وی نیمګړی یارانه مینه لګي ملګرتیا به کوي پورا ملګرتیا او کنه کوي نو بیا ما کوي هغه وی مونږ د کسرا دشمنه ته تیار نه یو الله سره کاګو ایمان رانوړو پدې کلمه غي پویدل چې لا اله الا الله کې څومره زور دی دا به پویدل زکه زمونږه به پویږي بنا د سر د پاسه لیکلی او شرک کوي نه سر د پاسه لیکلی نه زر زله درځي وای ابيام شرک کوي لکه وظیفه کې ول پیر سے ورکړي چې لا اله الا الله وسو زله وای زر زله به وای هغه زر زله وای بیام شرکی پویږي بنا مساله ده پوی دودا تاسو په پویا کوي ښا دا تاسو کار دی تا الله دې له منتخب کړي اشاعت توحید وتا الله د توحید اشاعت لفظ کړي په دې کلمه به خلق پویا کوي په مینا په درد په احساس په رموزو په جذباتو په کنزلو په پتوو نه دا بستا میشن خرابوي
تا مشن به خرابوي په خیر خواهی الدین النصیحه انبیاء سره چې قومونو اختلاف کړو مسله دا و قران کریم وګوره سورته اعراف او یایم نمبر آیات کې وایي اجیتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا دیو توویل اجیتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعيدنا ان كنت من الصادقين تدیل راغله چې مونږه د یو الله عبادت کو او ثقافت پریدو لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا سورۃ بنی اسرائیل 46 نمبر آیات کې وایي شپږ سلوختم وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده چې کله ته قرآن کې د توحید مسله بیانای نو مسله به جوړیږي فی القرآن وحده والله علی ادبارهم نفورا دارنګي سورۃ الصافات 33 نمبر آیات کې وایي انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون سورۃ الصاد 15 نمبر آیات کې وایي اجعل الالهه اله واحده ان هذا لشيء عجاب اجعل الالهه اله واحده ان هذا لشيء عجاب د ګڼو خدایانو نه یو جوړي ان هذا لشيء عجاب یقینا دا یو کار ناشنا ان هذا لشيء عجاب دا وی سناشنا مسله راوړه سورہ زمر 15 آیات کی وایي اذا ذکر الله وحده واشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذکر الذين من دونه اذا هم يستبشرون چې کله یو الله وای نو دې تنګ شي چې کله میټنګي سری میټنګي او کینی چې جید دې امن او امان بارکه بس کیږي او د دې حالات بارکه بس کیږي او چې داغه بارکه یو حضرت سے پاسد او مولانا سے پاسد او هو ویل چې د الله کتاب لرا شي د الله دی قانون لته شي راشي نو د دې ټول مرزونو علاج به وشي ایک تو یہ مولوی لوگ ہر جگہ اللہ اور رسول کو ٹونستے ہیں ہر جگہ اللہ اور رسول کو ٹونستے ہیں دا اس ویلے کی اسم عزت دیکھ بلکار نشتے عرض ہے کہ اللہ پیغمبر رادن نکی دا سے بکی ہوئی آگے چلو خداشتے دا سے آگے چلو اس بات کو چھوڑو اس بات کو چھوڑو اللہ اور رسول کو چھوڑو کوئی اور بات کرو بیکورڈ زمانے کی بات کر رہے ہو زڑے زمانے خبریں کہ ماں اسم عزت سخت تنگشی کوتوای چې یاره د یورپ یو فلسفه را مخې ته کول غواړي الله والله ډېر قابل شخصیت دی اذا ذکر الذين من دونه اذا هم یاره والله چې ډېر سټډي دی یار د ایډم سمث فلسفه پیش کړه یار د ایډم سمث پوه دی کنه د روسو فلسفه پیش کړه ډېر قابل شخصیت دی اسم عزت قلوب الذين الله یادای اسم عزت قرآن لراشا پیغمبر لراشا ہر جگہ ٹونستے ہیں ہر جگہ ٹونستے ہیں بل سے یاد کی ایڈم سمتھ یاد کی دا روسو فلسفہ یاد کی دا کارل مارکس فلسفہ یاد کی چاغی لراشی دیر قانون دان دے پوہ دے کنا اسم عزت ورپسی ذکر اذاهم یستبشرون یا رب اللہ چی دیر قابلان دیا تا کم جائے میں کڑا دیا ہم فل نے کم جائے کڑا دیا
ډیګری حاصله کړه آکسفورد لته لري اذا هم یستبشرون خوشاله کیږي بیا سورۃ مومن کې موي سورۃ مومن 12 آیات کې ذالکم دا دوزخ ته وللاړی ذالکم بانهم اذا دعي الله وحده چې کله وا دعي الله وحده چې کله وا یو الله آیات کړی شو دعي الله وحده یو الله بیات کړی شو چې بای جمعات کې یو الله عبادت دی یو الله حاکمیت هم دو یو الله ذالکم ورپسې د یاد د اخره کې وګوره څه ټکی دی فالحكم لله العلی والحكم کې ورپسې راغلی ذالکم بانه اذا دعي الله وحده چې کله بیات کړی شو الله یکي आवाज چې عبادتوم د الله سیاستوم د الله حکومتوم د الله نو کفرتم تاسو به نه انکار کوو هغه نه هم چې کوم نه انکار کوو چې نور بیات کړی شو بیا به خوشاله وي وای مشرک به تؤمنو کله هغه نه علاوه بیات کړی شو نو بده بده یقین کوو چې دا زمونږ کامیابی لار ده او د الله کې ته بده کامیابی لار نه وي فالحكم لله العلی دا مساله چې کمندنو نزاعی مساله وا مساله بده کې خالقیت کې جګړه نه وا خالق ټول څوک منو الله منو رازق ټول څوک منو الله منو الله منو چشته پرغول منو چی شتا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض موسی علیہ السلام ته ویتا ته عمر می خپتره لقد علمت تم نوې توي لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض خپتره چې دا معجزه رب السماوات را لګیلي رب السماوات را لګیلي هغه چې انکار کو هغه د سیاسی الہ نه انکار کو د تکوینی الہ نه انکار نه کو هغه د تشریعی الہ نه انکار کو د سیاسی الہ الوهیت داوی د الوهیت څخه کړي وا هاي د سیاسی الوهیت کړي وا د تکوینی الوهیت نه کړي اختلاف دقه ځای کې سالم زندګۍ عبادت او حکومت هغه چاته نه حواله کو الله ته نه حواله کو حافظ ابن قیم قصیده کې دا نقشه چې کمندونو ذکر کړی دا نقشه ذکر کړی دا زنو خلکو دا ویلو چې صرف الله منی نو مسلمان دی چې صرف الله منی او آخرت منی بدا مسلمان دی لکه نن وحدت الادیان والا ویلو نا په خواجه هم یو ویلو چې بس الله منی او آخرت منی بدا پټی کا باندې دی هغه وی چې الله منی چې بس پیدا کون کې هغه بس بیا صحیح ده نوري سجد نشته حافظ ابن قیم وایي قالوا واقرار العباد بانه خلاقكم هو منتهى الايمان دوی وایي چې بنديان داو منی چې خالق الله دی پدا انتهایی ایمان دی دا ایماندار دی وایي والناس في الايمان شيء واحد كالمشت عند تماثل الاسنان وای چې دا منی چې الله شته او الله خالق دی بدا ټول ایماندار دي او دا سي برابر دي لکه د ګومن زغاخي لکه د منګل زغاخي ټول برابر دي وای زوس امام ابن قیم غوسه شو بفصل ابا جال وشياته ومن والا هم من عبد الاوثان بلا ابو جال ناو دا ابو لهب ناو دا غد ملګرو نه تاسو کا چې څوک د بوتانو بندگی کو بلګ مخکې لارشه وصل اليهود وكل عقل فمشركين عبد المسيح مقبل الصلباني د يهوديانو نم تاسو کا د ناسنت هندوانو نم سوکا تاسو کا او د عیسایانو نم سوکا تاسو کا وصل ثمود و دبل سل قبلهم اعداء نوح امه الطوفان دا ادیانو نا د سمودیانو نا او د نوح علی السلام نو امت نسوکا تاسو کا نه لګ نور په بار ورشا واسال ابل جن اللعين تعرف الخلاق ام اصبحت ذان قراني د شیطان بیمانه نسوکا تاسو کا چې تبل خالق منی وی دې ټول خالق څوک منو الله یې منو
واسأل شرار الخلق اغلا امت لوتیات ناکه الذکرانی د لوط علیہ السلام د قوم نه تاسو کا چغی بدالکانو بد پیلی کولا واسأل امام کل قضا امام کل معطل فرعون ما قارون ما حامانی فرعون قارون حامان نه تاسو کا هل کان فیه منکر للخالق الرب العظیم مکون الاکوان د دینه تاسو کا چې بده کې د الله نه منکر سوکو چې الله نه معنا فلیبشروا ما فیه من کافر هم عند جامن کامل الايمان بیا مبارک شي ټول ایماندارو د خیره ټول سو ایماندارو دا ټول ایماندارو اصل مسله چې وا هغه د الله د یووالي او په عبادت او حکومت کې چې سالمه زندگی چاته حواله کړ الله تا عبادت د الله کا او حکومت او زندگی د الله په قانون باندې تیرګا حافظ ابن قیم نقشہ ذکر کړی دا وایذا ذکرت الله توحیدا رایت وجوههم مکسوفه الالوانی چې کله ته یو الله یادای دې مخونه بتوب شي ما ته وی بټونس ته بال ينظرون الیک شذرا مسلما نظرت تیوس ال اصل جوبانی بلکې بد ته ګوري لکه څنګه چې ګړو پیسو د شپن کی لخت ته بد ګوري چوس پیراله را خلاصي اوس پیراله را خلاصي دیم تا ته بد ګوري اوس پیراله د ملا تیر وي چې د شرک کوي دې څه کوي شرک کوي اوس پر باندې رات کوي اوس پر باندې رات کوي وایذا ذکرت بمدحات شرکائهم او چې کله ته د دې د خدایانو مدح شروع کی د غیر د قانون مدح شروع کی چیرې دیموکراسي به معنی ښا یاره د روس او نظام به معنی ښا یاره د مزدق فلسفه به معنی ښا چې کله داسې جون شروع کی یا تباشرون تباشر الفرحانی دومره خوشاله چې سوایم وی والله ما شم روائح دینه اعیت یا زقمتن طبیب زمانی وی قسم په خدای کدی د الله د توحید د خود نه خبري د الله د دین بویم دی سکلوي د دین نه سره خبر نه دی قسم نه یزو کامی د زمانه ډاکټران مستړي کړل یزو کامی ډاکټران مستړي کړل د توحید مسله دا جنگی مسله وا اصل اختلافی مسله دا وا او د بیان مسله چې کم دنو دا وا و اهمیت اداري چې قران کریم چې ده نو مساله د توحید په مختلفو عنوانونو ذکر کړی دا طرزونه مختلف په مختلفو اندازونو مساله د توحید قران بیان کړی دا تاسو تلخیص کې وایي چې ایراد د معنا واحد په طرق مختلفه سره دا د علم بیان تعریف هم د غرض او غایه دی بیا ایراد د معنا واحد په طرق مختلفه چې خبره یوي او په مختلفو طریقو باندې ذکر کی لکه فلان کې سخی دی د فلان کې د ډیران ری ډیری دی د فلان کې سخی خوار دی د فلان کې سپی د لګان دی د ټولو معنا دا چې سخی دی سپی د لګان دی ځکه ملمنو سره عادت تی غافینا سخی خوار دی ځکه غواګان لشي او سخو ته پکې سپریدي نه ملمانه ډیر دي د ډیران ری ډیر دي ځکه چې خشاک ډیر بلې نو په ډیران باندې ری ډیر دي خشاک ځکه ډیر بلې چې پخله ډیر کې خورون کې ډیر دي ملمانه یې دي کثیر الرماد دي خبره یو وی او په مختلفو اندازونو یې ذکر کی قران کریم په اعلی مرتبه د بلاغت کې دی د یو خبره په مختلفو اندازونو راوړي دا یو خبره چې لا اله الا الله دا یو مسله چې عبادت حق د الله دی بس د پاجیبه طریقو ذکر کړی دا په غاڼو طریقو کې یو فائدہ هغه دا ده په غاڼو طریقو کې یو فائدہ دا ده ویږي کنه چې یو طریقہ سړی ستړی کی نو قران انداز بدل کی چې د فائدو مو شي نه وي او ستړی هم نشي او خبره خزه هم ته کوزي شي خزه هم ته کوزي شي
یو کال کابل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی درس مخ کې شروع کو زمونږ دلته کې د مدرسې د بنیادو نو ما ته ټلیفون وکړ چې زمونږه 25 شعبان باندې د مدرسې بنیاد دی او استادانو ټیم را کړی دی تاسو به هغه ټیم لچې کم دنو راشي تاسو به هم راشي نو خوي شیخ صاحب ما ته وی چې زه خو په 2 شعبان درس شروع کوم ما ورته وی راتلل او نه راتلل د لا بل خبره او دا بل ناروا کوي چې درس مخکې شروع کړي زموږ نه سبق ومزي درس مخکې مو شروع کوو سره اعظم خو درس مخکې مو شروع کوو وینا زه درس شروع کوم ته خپل کار کوه راځي کنه راځي نو ما دا ویزه زه به دوا وکم او بیا به زه د اختر نه وروسته درشم او تاسو شروع کی خیر دی چې مونږ لاړو درس شروع کړو 3 ورځې شوې چې درس شروع کړو په وخت کې به د وفاق د امتحان شو دا و داسې 6 شعبان او 4 شعبان باندې کله شروع کړي کله په 2 شعبان الته کې هم حالو مدرسه کې د طلباء کرام پاغي کې ومو او دلته د سبق ومه اوس دایم بل دا غره چې لکه دا سات طالبانو نه سبق زی لګا او شروع خو کړی دا هغه کې دا چلو چې پښتون چې پیره به خبرو کړه به کوله به به ورستو کله کله خپوم اوس سبق شروع کړل دی مونږ چې لاړو د یو ور سبق وای چې کوم وای کنه چې کم ځای لور شي نو بل رس بیا سبق شروع کی چې اقا ځای لور شي بیا بس کی چې 3 ورځې یو سبق وای 3 ورځې یو سبق او چې اقا ځای لور شي نو بس پې کو نو مول صاحب کول مې سره دې وختي شروع کولو څه مطلب وو یو څه چل دی نو مې درې مران دا یو سبق وایم ورم کوټی ته په پوه شوې مې پوه به نشم یزو خو لا طرز بدلوم مې طرز خو بدلای خو سبق خو یو وای کنه به طرز بدلوم چې د دې طالبانو فائدہ وشي او نوې نوام چې دا ځاړه راوړي چې امتحان والا څه شي راوړي نو طرز ولا بدل کما یا کا خبر وکم یو پیرا په یو سفر کې لس تقریر کړیو مباجور کې په یو سفر کې لس تقریر کړیو د هر تقریر خطبه بدله د هر تقریر تمهید بدل خو په هر تقریر کې مسله یو و په هر تقریر کې مسله یو و خطبه بدله و تمهید بدلو او چې مسله به کولو نه یو به کولو یو مسله به کوله په هغه یو سبق وی او په 3 ورځې کې بدل کړي نو په څلورم ورځ پاک کړه امتحان ختم شو په بل ورځ سبق بدل دا غرض نه شروع وکړه قران کریم دا څه کوي د مخاطب وخم نه ضایع کوي د نوې څه کیږي فائدہ کیږي طرز ولا بدل کی ستړی کیږي نه دوه موجودات چې شرک ایډیشنونه بدلای شیطان دروازې بدلای تاسو ویلي د جن په تعریف کې چې تشکل باشکال المختلفه چې تشته نشته شیطان چې دی نو د په گمراه کولو کې خکر شوی دی ذکر کوي گمراه کولو کې د تجربي شوی دی نو د په مختلفو طریقو خلک گمراه کوي په مختلفو طریقو باندې شرک را دن نه کوي یا تشکل باشکال المختلفه د ایډیشنونه بدلی نو قران کریم د توحید مختلف اندازونه ذکر کی چې په اس یو لار باندې شرک را دن نه نشي او ته په هر عنوان په توحید باندې پوه شي او په هر عنوان بیانول شي او چې کم ځای ته په کم انداز او په کومه طریقه شرک را دن نشوي دي په هغه طریقه چې کمنو ته د شرک دروازه سکی بند کی درې د دې لپاره چې ته په بیان د توحید کې مجتهد شې مقلد نه خبره پوه شو چې ته په بیان د توحید کې څه شې مجتهد شې کله چې یو سړی په یو خبره پوهیږي نه بس یو ټکی یاد کړی په یو انداز بس هغه شانتی وي او چې کله په خبره پوه شي نو په مختلفو طریقو باندې کوي د دې لپاره چې ته په توحید باندې پوه شي او په مختلفو اندازونو ته دا توحید بیانول شي چې په بیان د توحید کې
ته چې کمنو مجتهد شي مقلد محض نه چې په یو انداز پیژني او په بل انداز بیا پیژني. نو قران کریم دا د توحید مسله په مختلفو اندازونو ذکر کوي. ډیر چې راوړي د پاینوان د الوهیت راوړي دا ډیر زیات ته قران کې کو الہکم الہ واحد الله لا اله الا هو الحي القيوم الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم شاهد الله انه لا اله الا هو ما من اله الا الله انما الهکم اله واحد. بازاد الوهیت په عنوان باندې راوړي. دویم راوړي په عنوان د عبادت داون ډیر زیات راوړي. ډیر زیات چې کوم نن راوړي په عنوان د عبادت باندې. په عنوان د چا؟ په عبادت باندې راوړي. یا ایها الناس اعبدوا ربکم ما تعبدون من بعدی اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه افغير الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون. دا عبادت ته کې چراشي نمون بوایو چې دې ځای توحید مسله ده. توحید په عبادت ته درم کله په عنوان د حکم راوړي. په عنوان د حکم الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين ان الحكم الا لله والله يحكم لا معقب لحكمه. سالورم پاینوان د امر راوړي. لله الامر من قبل ومن بعد بل لله الامر جميعا الا له الخلق والامر. پاینوان د امر راوړي. پینځم پاینوان د حمد راوړي. الحمدلله رب العالمین فلله الحمد رب السماوات والارض وله الحمد في السماوات والارض. پاینوان د حمد راوړي. شپږم پاینوان د تسبیح او د سبحان. پاینوان د تسبیح او د سبحان راوړي. د تسبیح او د سبحان سبح اسم ربک الاعلى یسبح لله سبحان الذي اسرى بعبده سبحان ربک رب العزة عما يصفون سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن. پاینوان د تسبیح راوړي. پاینوان د برکت راوړي. تبارک الله رب العالمین تبارک الذی له ملک السماوات والارض. پاینوان د تعوذ. اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. وعنوان د ملک ملک ملکوت. له ملک السماوات والارض تبارك الذي بيده الملك ولم يكن له شريك في الملك
سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ملکوت کل شیء وعنوان د استعانت دعا توکل ایاک نعبد و ایاک نستعین ادعونی استجب لکم اجیب دعوت الداعی اذا دعان ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون فعنوان د ربوبیت راوړي رب باندې غیر الله ابغي ربا وهو رب كل شيء ذالکم الله ربکم فعنوان د رب راوړي دا مختلف عنوانات دي نورم ډیر زیات دي مختلف عنوانات دي شیخ صاحب پنځپیر مدذل له العالی چې عنوانات د توحید ذکر کی نوئی بار رانگے کے خواہی تجام میں پوش بار رانگے کے خواہی تجام میں پوش من انداز قدت را میں شناسم څنګه جامع غوند نو غوندا زره د قد اندازه پی جنم د قد اندازه پی جنم دا الفاظ مختلفی عنوان مختلفی مقصد یوی لا اله الا الله د عبادت او د حکومت مستحق صرف څوک ته الله رب العزت ته مقصد یوی ثمرات او فضائل د توحید هغه ډیر زیات دي ثمرات او فضائل د توحید هغه چې کمندونو زیات دي توحید ثمرات کې او دا چې موحد به اورز جنت ته ځي په دا باندې دوزخ کې همیشه پاتې کېدل حرام دي سلاسی بابا دې الله غریق رحمت کی نو هغه فرمایل وی ګوره خلک د استنجا فضائل وای او تاسو د توحید فضائل نه وای وی د توحید فضائل یاد کړئ او خلکو ته توحید فضائل وای چې خلکو سره د توحید اهمیت پیدا شي اما مسالې د توحید اهمیت پیدا شي نو موحد چې ده په د باندې دوزخ کې همیشه پاتې کېدل حرام دي همیشه پاتې کېدل حرام دي یعنی اورز باندې جنت ته ځي واودو الی طیب من القول واودو الی صراط الامین موحد چې ده نو د کلمې طیبې د لاندې ژوند تیری نو د کلمې طیبې د لاندې ژوند چې دا حیات طیبه ده فلنحینه حیاتا طیبه دل باور کی الله مساکن طیبه الله بولور کی مساکن طیبه ومساکن طیبه فی جنات عدن موحد چې ده نو دا خبره رښتیا ده والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون کلمې طیبه طرف ته دعوت ورکون کې چره کلمې طیبه طرف ته
دعوت ورکون کې ناغا احسن قائلن دے ټولو کې خیسته وینا ده ده ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ټول ثمرات چې کوم بشارتونه قران د دنیا او د آخرت ذکر کړی دي دا غیر لپاره مدار توحید دی مدار د هغه لپاره توحید دی بغیر د توحید نه هغه فضائل او هغه ثمرات حاصلېدل نشي آخری مقام د توحید او اهمیت دا دی چې توحید داسې مسله ده چې بده باندې الله ملائکو اولو العلم گواہی کړی ده په دنیا کې د ټولو نلوی شاهد الله دی او د ټولو نلوی مشهود به چې دا مسله توحید ده شاهد الله انه لا اله الا الله والملائکه واولو العلم قائما بالقسط شاهد الله انه لا اله الا الله والملائکه واولو العلم قائما بالقسط دا الله شهادت په توحید باندې موجود دی په توحید باندې موجود دی دار توحید متعلق مختصر خبره بیان شو د توحید د وضاحت د پاره د شرک وضاحت کول شي چې په توحید باندې سړی صحیح پوه شي باندې به پوه شي اواز نه چې توحید مات شي شرک او توحید یو بل سره متضاد دي یو بل سره متضاد دي نو د دې د توحید د حفاظت د لپاره د شرک پیژندل ضروری دي وبضدها تتبين الاشياء الزد يعرف بالزد زد په زد باندې پیژندل شي زد په زد باندې پیژندل شي نو د شرک معرفت یو د دې لپاره چې زمون خپل توحید خراب نشي ځکه توحید او شرک جمع کېدل نشي دویم چې کوم رونه مسلمانان د ناپوهه د وجنه یا انسانان په شرک مبتلا دي نو چې دا غي علاج او دا غي اصلاح په صحیح طریقه باندې وکړي شي زاکته باطل پی جنینا مرض پی جنینا بیا علاج نشي کولای بیا علاج نشي کولای دې د وجنا شرک داغې نه چې کمندونو ځان خبرول ضروری وو ځان خبرول دي ضروری وو شرک چې کمندونو برخدارای ته وي لغت کې شرک برخدارای ته وي لغوی معنا باندې قران کې هم راغله ده لکه د میراث په آیات کریمه کې وایي فهم شرکاء فی الثلث فهم شرکاء فی الثلث دارنګ حدیث کې راځي
ان معاذا اباح الشرك في اليمن ان معاذا اباح الشرك في اليمن معاذ رضی الله تعالی عنہ یمن ته تلو نو الته د شرکت کاروبار روا کو د شرکت کاروبار روا کو اباح الشرک فی الیمن اصطلاح کی د توحید ضد ده لنډه معنی دا شوی دا اثبات الشریک لله کوم خبرو کې او کوم سيزونو کې چې الله یو منل ضروری وو چې الله رب العزت یو منل ضروری وو نو هغه کې الله سره شریک وي صدر جوړول اثبات الشریک لله شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی الفوز الکبیر کی آغا تعریف کړه آغا وی هو ان يثبت لغیر الله تعالی شيئا من الصفات المختصة به تعالى كالتصرف في العالم بالإرادة دا الله نه علاوه د بل چا د پاره دا الله رب العزت یو صفت چې ګمندنو هغه منل یو صفت هغه منل شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی تفسیر موضوع القرآن کی سورۃ البقرہ کی لا تنکحوا المشرکین دلان دی لا تنکحوا المشرکات د دې آیات کریمه دلان دی ذکر کړی دی کہ شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے بیا منس کے داغی مثال ہوئی نبیا ہوئی اور یہ کہ اللہ کے تعظیم اوروں پر خرچ کرے دو اسے د شرک ذکر کړی دی شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے شدا اللہ صفت پبل چا کے منی مثلا کسی کو یہ سمجھے کہ اس کو ہر چیز معلوم ہے یا جو چاہے تو کر سکتا ہے یا ہمارا نفع و نقصان اس کے اختیار میں ہے دای مثالونه ذکر کړی اور یہ کہ اللہ کے تعظیم اوروں پر خرچ کرے مثلا کسی چیز کو سجدہ کرے اس سے حاجت مانگے اور اس کو مختار سمجھے تو اس کو شرک کہتے ہیں دا اللہ رب العزت صفت په بل چا کې منل او دا الله رب العزت تعظیم او حق بل چاله ورکول دې د څنګهونو شرک وي مثال لکه یو سړی وي چې فلان کې چې د نبی اولی هغه د هر څه خبردار دی او په هر څه باندې پوهیږي د هر څه خبردار دی
فارس باندې پويږي یاد زمونږ د نفع او د نقصان اختیارمند دی بغیر د ظاهري اسبابونه شرک غټ په دوا قسمه ده یو شرک اعتقادي دی او بل شرک عملی دی شرک اعتقادي د زړه یو صفت د الله کې بل څوک شریک وي صدر منل لکه صفت د علم غیب دی دا الله نه علاوه په پیغمبر کې اومني یا په فرشتو کې اومني یا جناتو کې اومني یا د هر څه د اورېدلو د هر ځای نه بغیر د ظاهري اسبابونه هر څه اوري هر څه ویني فرشتو لا پیریانو لا یا نبی لا یا مړ لا یا ژوندۍ لا دا صفت ورکی دیتا شرک اعتقادي وي شرک اعتقادي وي دیتا دا دې حکم دا دی چې دا سړی کافر شو د مسلمان نه پاتې کیږي کله چې ادا عقیده رااله چې یو ژوندې یا یو مړې زما د هر حال نه خبردار دی بغیر د ظاهري اسبابونه بغیر د ظاهري اسبابونه اوس یو سړی دی هغه سره موبایل دی او په موبایل کې سیم دی او امریکا کې ویل شو چې دا پلان کې کس چې دی نو پاکستان کې په پلان کې خار کې په پلان کې ځای کې دی دا خو علم غیب نه دی دا خو د ظاهري اسبابو هغه د سیم د معلومات وکړو سیم نه اسو وکړو معلومات وکړو چې دی اوس په پلان کې ځای کې دی دا ظاهري اسباب نشتا او پیر صاحب ناس سره کته کړه دی او سره اوچت کو حق وو یارا سعودي کې اکسیډنټ وشو الګ څنګه چالو شو هو شو کنه ها پس امي دا غشان دي لګیای یا وای چې ستا مال پلان کې ځای کې دی غلا شوی په پلان کې ځای کې دی ظاهري اسباب نشتا یا چې کمندنو د تعویذونو داوا کوي یا د سیر داوا کوي چې ما ته معلوم دی زیرا او باسن یا تا سره بدا کیږي دا بکیږي دا داوی کوي دا سړی په خپل کافر کیږي او د دې منون کې هم کافر کیږي دا خطرناکه مسله ده او سړی وای د زړه نه ومني چې پلان کې زما په حال عالم دی یا زما حاجت پوره کول شي تفصیل راځي قسمونو کې دا شرک اعتقادي دی او د دې منون کې هغه مسلمان نه پاتې کیږي هغه د غرغشتو هندو د امرتسر سیک یو شی دی دویم دی شرک عملی شرک عملی دا دی چې دا الله یو خاص تعظیم دی بغیر د عقیده د علم غیب نه او د تصرف نه بل چالو کی لکه سجده د الله خاص عبادت ته او د یو سړی استاد راغی او بس غور شو دی او ته په سجده پرې وته اوس د استاد عالم الغیب نه وای چې
چې دی او پټو خبردار دی او دی عالم الغیب دی او دی چې کمدنو دا وي چې دا ما دل عزت کو نو دا عملی شرک دی د دې شکل له شرک دی شکل د چا دی شرک یا چې کمدنو یو سړی یو اداره یا یو افسر قانون ساز نه مني خدا وای چې مجبوری مې وا او داغه په قانون می فیصله وکړه دا په قانون می فیصله وکړه دنیاوی ګټه وې په کې خواهش را باندې غالب شوه او ما دا الله قانون پرې خود دا الله قانون مني خدا غیر په قانون فیصله کوي نو دا شکل د شرک ته د دې حکم دا دی چې دا ګناه کبیره ده دا ګناه کبیره ده چې اعتقاد وسره نه یوځای عقیده سره یوځای شي لکه یو سړی قبر ته سجده کوي نو په دې عقیده کوي چې دې زما د حال نه خبردار دی او دې زما حاجت پورا کوي نو دا اعتقادي شرک دی د دې وجنما د سجدي مثال په ژوندۍ کې وي چې کوم د ګناي کبیره نمای چې استاد راغی او دیو ته په سجده شو پرې وته دا شرک عملی دی عملی شرک دی د دې باندې سړی کافر کیږي نه خدا ګناي کبیره دی تفصیل رسو په اقسامو کې بیا کوو شرک اعتقادی آپ خپل کور کې سالور قسمونه ده سالور قسمونه ده شرک اعتقادی په خپل کور کې آج ګمندنو سالور قسمونه مشرکانو چې شرک جوړاو او دا شرک ایجاد کېدو دا په بنیاتای باندې نه دی ایجاد شوی په بنیاتای نه دی ایجاد شوی بلکې مشرکانو هغه دا ویل چې موږ ښایو نو موږ الله ته رسیدل نشو دا غي او غلط عقیده وا قران کریم وای ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا منګه چې د عبادت کوو نو د دې لپاره کوو چې منګه د الله ته نږدې الله رب العزت ته مونږ نږدې دا غزای باندې سمت الدرر کې شیخ القرآن رحم الله تعالی ذکر کړی دی او قول وکابرګرام شیخ صاحب رحم الله ذکر کاو چې مشرکانو دا ویل چې ان نفوسنا نجساتن ان نفوسنا نجسة لا تصلح لعبادة الاله الاعظم فلا بد لنا من متوسط ولا بد من متوسط ان يرى ان نفوسنا نجسة من اسخایو فلا تصلح لعبادة الاله الاعظم زمون نفسنا د لایق ندي چې مونږه د لوی الله بندگی وکړو فلا بد لنا من متوسط موږ له یو وسیله پکار ده ولا بد من متوسط ان يرى او واسطه هم داسې پکار ده چې ولیدل شي نو دای الله ته د نزدېکت د بارا ځان له یو ذریعہ جوړاولا
حافظ ابن قیم وی الشرک فهو توسل مقصوده الشرک فهو توسل مقصوده الزلفى من الرب العظیم الشان. شرک چې ده داغه مطلب الله ته په غلطه طریقه ځان نږدې کول، په غلطه طریقه الله ته ځان نږدې کول. لکه سورۃ یونس 13 آیات کې وایي هؤلاء شفاعنا عند الله، دای زمون سفارش کوي. بہرحال مشرکانو چې دا شرک کاو نو الله سره دشمنی نه وا، په الله بدګمانی نه وا، خو الله ته ځان نږدې کاو او قیاس کاو د الله په مخلوق باندې، قیاس کاو د الله رب العزت په مخلوق باندې. د مشرکانو خیال داو چې کله دنیا کې یو بادشاہ وي او هغه چې ګمندنو د یو خپل فوجي جرنیل نه یا د یو خپل وزیر او د گورنر نه داغه د وفادارۍ نه ډیر خوشاله شي، هغه له انعامات ورکړي، هغه له انعامات څخه ورکړي، هغه ته یا یو صوبه جدا کی چې دا به تعالی درکړه، پدې کې ته فلس شي اختیار منی، زمونږ دا تاسو مګاو او چلاوایي، تاسو مګاو او چلاوایي. او دا سیومی چې هغه سفارشو کی نه په بادشاہ ډیر درونی، بادشاہ دا هغه خبره نه ارتا وي. مشرکانو موائل چې نیکان بندگان دي، ملائک دي، انبیاء دي، اولیاء دي، دای زوتای کړی دي مهنتونه، دا الله د دین وفاداری کړی دا او دا الله ډیر غټ خدمت کړی دی، دا الله د بادشاہي او دا الله د دین ډیر لوی وفاداری کړی دا، وفاداری کړی دا. نو الله رب العزت دایلا سینامات ورکړي دي، سینامات ورکړي دي. اولنې انعام الله دایلا ورکړي د علم، د علم چې دایلا الله رب العزت د خپل علم نه علم ورکړي چې پاغه سراغی ته وای چې تاسو د خپل متعلقینو تاسو درگاه لچ سوکراشي دربار لراشي، ستا شکل جوړ کړی وي، ستا بوت جوړ کړی وي، یا ستا د قبر خزیل راشي، نو ته په دې علم داغي حالت معلومول شي بغیر د ظاهری سنا اسبابونه، تداغی حالت معلومه وا. نو دا نه گینی چې دا علم په دکې راختلو، دا د خپل ذاتی نو چا ولا ورکو، الله ولا ورکو، خود خدای توبه علم ولا ورکو، او ټول دنیا امنا دی علاقه ولا ورکو. تا کپرس کا پیر بابا ته وی چې باستر دی بونیر ذمہواری والا یاد صبح سرحد تعالی میں دور علم دار کو چې ردی علاقه حالات په سکوا معلومه وا، ستا قبر لرازی داغی حالات په معلومه وا، وی الله رب العزت په یو انعام کی چې علم ولا ورکی. دویم انعام په الله کی، الله ولې لوګون ته کې اختیار ورکی، د خپل تصرف نه والا لوګون ته کې څور کی
تصرف ورکی چې بغیر د ظاهری اسبابو د چا سرخوږه خکوا سوکراغه اولاد غواړي اولاد ورکوا د چا مقدمه کې سنخته ده هغه لړاووا غاټای والا نو هغه لګ د وړو حاجتونو اختیار ولا ورکی چې دې کې زمانہ تاسو مکوا بل ډایرکټ کې تکوا ډایرکټ کې تکوا او مشرکانو د ادوو منل چې الله رب العزت فکروم دې کنه دای باندې دوا انعامونه وکړل یو انعام دو علم دویم انعام دو تصرف او اختیار صحیح ده کنه دا دوا انعامونه وکړل الله رب العزت په دا دوا انعامات وکړل وی اوس کدا خلق وی چې دایله علم هم ورکړل او دایله اختیار هم ورکړل نو کوم دای ته زنو حاجتونو کې را مدد شو وایو څه خبره نه ده نو دریم هغه وی چې اوس منګه بغیر د ظاهري اسبابونه چونکه هغه الله علم ورکړل زمونږ د حال نه څه دی خبردار دی او چونکه هغه الله رب العزت اختیار ورکړل نو کوم دې ځای وایو چې پیرا بابا را ورسي نو کول شي وایي نو سالورم منګه چې دې منګه کده د رضا کولو لپاره خامخا دې خوشاله ساتل پکار دي دې موږ له څوک رضا کوي الله رضا کوي دې موږ له الله رضا کوي نو د زمونږ ځنې حاجتونه پوره کوي نو د رضا ساتلو لپاره کومنګ لګالوا په خکو یا یو ګډ چیلې سکو بوزو او یا لړ شو د قبر را خزه سکو خپل کو او یا څنګه چار چا پیره لګ طواف سکو او کو څه خبره نه ده د عبادت شروع کو البته ځنې غټ کارونه دي زمونږه چې هغه د دې د وسن نه دي دای دومره هم نه دی لکه 400 کی څنګه غټ کارونه دي هغه د دې د وسه نه دي نو هغه کې د دې خبره الله رد کینا او زمونږه غمنینا نو مونږه دې ته وایو دې یې چاته وایي الله ته وایي تاسو بیا پوښوي یا نه پوښوي ما 15 قسمه سيزونه ذکر کړل سالور شرکونه مې ذکر کړ بل مې رد شفاعت قهري خبرو کړ شفاعت قهريه او هغه له پس منظر مې لوم ډیر مختصر وي او که تاسو پوښوي یو لو اعتراض ما دا پکړه لکه تاسو ته ډو پته نه لګي ځکه چې تاسو ته د اعتراض څه پته ده بریلیانو وی الله رب العزت چې نفي د علم غیب کوي د علم ذاتی کوي عطوایی نه کوي نو ما دې ځکه وی چې مشرکان وی چې دا ولا الله ورکړي دي مونږ دا وایو چې خدای پاک الله پاک خپل صفت د خدای توپ چاله نه ورکړي عطوا انیوم چې کوم ورکړي دي بانداله نو آغاز خدای توپ صفت نه دی لکه چې کومل مونږ لرا کړی دی هغه خدای توپ والا نه دی هغه ما تحتل اسباب دي چې کوم اختیارات موږ لرا کړی دي هغه د اسبابو دو لاندې دي هغه بغیر د اسبابو نه دي وسالور قسمه شرک راووت یو شرک فی العلم شرک فی العلم چې مشرکانو دا خبره کوله چې الله رب العزت دیل د خپل علم نه علم ورکړی دی او بغیر د ظاهری اسبابو دای زمون حاجتونه او حالات معلومولې شي قران کریم علم الله له ثابتې د توحید په علم وای او د غیر الله نه نفي کوي د نفي د شرک په علم وای پنځپیر کې به بیا ټول آیاتونه ان شاء الله زوتای کا خیری هو از جل کیا وایو قران کریم کې دام وای والله بكل شيء عليم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو يعلم ما في البر والبحر لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله علم غیب چاله ثابتای
د غیر نه نفي کوي عام او خاص. عام نفي کی چې صرف الله پوهیږي بل څوک نه، خاص خاص د نبینا د ولینا فرشتونا جناتنا. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا عالم الغیب اشتګنيشته ولا عالم الغیب زبپټو نه پوهیږم. دارنګي لا علم لنا الا ما علمتنا. دا سه قران کریم دا تفصیل سره کوي. دوی مشرکان وي چې دوی منامي پیدا کړي دي چې الله ول د خپل تصرف نه تصرف ور کړي دي، یعنی دوی د الله په خزانه کې خود مختار دي. زمونږ ځنې حاجتونه دي چې بغیر د ظاهري اسباب دوی پوره کول شي. مونږ ډاکټر لاړ شو بغیر ستنې بغیر ګولای، یا مولوی صاحب لاړ شو بغیر د دم او بغیر د ساق، دغه شانتی وای حکومت نه حکول شي. ډاکټر مونږ له علاج کوي هغه سره مونږ الله خکی. مولوی صاحب را باندې دم واچي ها کلماتو کې اثري الله رب العزت پای کې اثر واچي مونږ خوشو. دا ظاهري سدي اسباب دي، ظاهري اسباب دي. یا سره دعاو کی یا الله پلاټ کې نه جوړ دے تو روغ صحت نصیب کړه یا الله. دا صدا ظاهري اسباب دي، دا ظاهري سدي اسباب دي. بغیر د ظاهري اسبابونه هیڅ شی نشتا. یو سړی لړ د شهید ابای نه تار تاو کو سلوي چې زما سرخ کی د شهید ابای تعالی ډیسپلین درکو، یا وای زم پیر بابا له چې اولاد راکی پیر بابا سره کم سپارم نه هغه سره چې ګمندنو کمی ګولای دي چا تعالی درکې سړی روانو پیر بابا تا ویرا سلازه وی زما بچی ځان لا غواړم ابل وته وی واده دې کړل او ته کو واده مې کړم بیا دور دلم چې پیر بابا نه مې غوښتو دا خو مې واده نه کړل. نو د بغیر ظاهري اسبابونه هغه سره کم ظاهري اسباب دي. ډاکټر لاړ شو اولاد مې نشته هغه ل ټیسټو کی ګولای در کی دوايي در کی الله دل در کی دا ظاهري اسباب دي. ولکه هغه سره کم ظاهري اسباب دي. جواب دې خبرو پوي نو دې ته وای اراد د شرک په تصرف، شرک په تصرف وته وای. قران کریم دا وای چې اختیارات یوازې د چا دي؟ دا الله دی. دا توحید په تصرف ته له ما فی السماوات و ما فی الارض لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اختیار یوازې د چا دی؟ دا الله دی. لا یملکون مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. بغیر د الله دی اجازت نه څوک اختیار لرلې نشي. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. زه اختیارمن نیما، اختیارمن نیم. او قرآن نفی د شرک په تصرف کوي. تصرف الله ځان له ثابت کړی دی او د غیر نه نفی کړی دی. مشرکان وی چې کله هغه زمونږ د حال نه خبردار دي، مازو کار کوي زمونږ د حال نه خبردار دي او زمونږ اختیار لري، زمونږ تصرف لري، اختیار ولشته د نفع او د نقصان مالکان دي. اوس هغه ته بغیر د ظاهري اسبابونه هغه ته را مدد شویل جایز دي. داو شرک فی الدعا. شرک فی ستارور سعودی کې ده تاک ټلیفون دی او ته ملاو کو پروری او 1000 ریال راولې کډې ستف ضرورت ته ظاهري اسباب دي کنه، ظاهري څه دي؟ اسباب دي. دا را مدد شویل جایزو. تګه ما د تند نه مړ شو بړوري لګي وبراکا کنه مدد دی وغوښته دا مدد وغوښتل دي جایز دي. اوګم د لوګي علاق شوم تورې پر اټراکه په خدای بشي پتا بشي دا دی وغوښتل دا غوښته صدا جایز ده. دا غوښته د اسباب د لاندې شرک نه دی. جایز چیزونو کې جایز ده، ناجایزو کې ناجایز ده. ناجایز چیزونو منو غواړي کنه.
نو جائز کې جائز ناجائز کې ناجائز زما خبرو کوي او بغیر د ظاهري اسبابو چې اوس یو سړی وي چې پیرا بابا پنه کوي شي او رامدد شلی ځوانا او د بغداد شاهي میرانا او مانی ول لمن استاد او د پیر بابا په دروازو او ناس پیرو او ځان په تختی صاحبونو او پیر بابا بڑا جیول او پتا تیریږي دیوانه بابا لذینا او پیر منګول می پسر نیسا او د منګرو مارانو سیل می پسر زینا دا چې کمندونو لګیای دا رامدد شویل چې دی نو کدا نبی علیہ السلام ته سو کوی چې یا رسول الله انظر حالنا واسمع قالنا یا د خدای رسول زمون حال ته وګوره کنه او زمون دا فریادونه قبول کا کنه او یا رسول الله اغثنی اے د خدای رسول زمون فریاد قبول کا کنه یا رسول الله مدد وای یا وای نار سلطانیا سلطان باهو ته مدد وای یا وای نار غوثیا یا غوث الاعظم ته مدد وای یا وای نار حیدری یا علی مدد وای یا علی مدد وای دا ټول आवाज شری دا شرکی आवाज دی په دې आवाज کولو کې سلور شرک دي سو یو دا چې دا چې چاته आवाज وکړو هغه علم الغیب وګڼو څه وګڼو دویم هغه د خپل نفع او د نقصان مالک څه وګڼو بغیر را اسبابو دریم دوای د غیر الله نه وغوښتا سلورم دا دوا عبادتو عبادت د غیر الله کو عبادت د چاو کو د غیر الله کو دی یو आवाज کې سلور شرک دي سلور شرک دي نو دا شرکو دیتا وی شرک فی الدعا شرک فی الدعا قرآن کریم توحید فی الدعا ثابت کړی دی ایاک نستعین صرف ستانه مدد غواړو د بل چا نه نه غواړو ادعونی استجب لکم اعوذ برب الفلق شرونو نه پناه غواړم صرف د الله په نوم بل څوک شرونه لري کولای نشي او دا مقابل کې شرک دعا او قران کریم چې ده نو د دعا شرک رات کړل دی شرک فی دعا رات کړل دی او اعلان قران کریم کړل دی والذین یدون مع الله لا تدعوا مع الله الا اخر بل خدای مرابلا لا تدعوا مع الله الا اخر دا قران ډیر وګدو ذکر کړل دی لا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وما دعاء الكافرين إلا في ضلال نو نفي د شرک په دعای کړي دا سالورم دای وایل چې موږ لاغي حاجتونه پوره کړي او موږ ته حاجتونه غواړو نو موږ لازمي احترامات او ځنه تعظیم اغه لکول دا غي د خوشنودای د پاره دا غي د خوشالولو د پاره کومګه مانختو کو کومګه سوکو مانختو کو دې ځای چې څنګه مانختو وامه دا به بدلې د شرک فعلینا او توجه وکای دلته مخ علم غیب راغی او تصرف راغی کنه چې چون کې زمونږ د حال نسده عالم دې زمونږ اجتونه پورا کول شي او کو اوس مونږه د خپل مال ځنی سو باسو داغه د تقرب د پاریال د سکو وړو چې هغه الوا وړو پراټي وړو چا خوشاله شي زمونږ حالات په لکسي مزیدار یا داغه د قبر نه طواف کو یا داغه قبر له جنډه وړو دا ټول عبادت ته دا عبادت د غیر الله دی قران کریم راوړو رد شرک فی العبادت دا شرک فی العبادتو سجده کول یا د کمدنو رکوع کول یا د قبر نه طواف کول یا سوړل دا چې کمدنو څه شی شرک فی العبادت قران کریم په دو باندې دا ویل دي چې عبادت حق د چا دی نه الله دی او عبدوا ربکم ایاک نعبد
قضا ربک الله تعبدوا الا اياه عبادت الله له ثابت کړل دي او د غیر نه نفي کړل دي نو توحید فعل عبادت او مقابل کې رد شرک فعل عبادت نفي د شرک فعل عبادت کړی دا په دې عبادت کې یو قسمو چې داغه حکم داغه د منجور یا د اغي ډیره توجه وکړوا دی لګځای کی ډیره زیاته توجه د دې زیارتونو درگاہونو منجوران بو او د دې ساتون کی سرداران بو د دې ساتون کی سرداران بو هغه سردارانو با د دې زیارتونو درگاہونو سکو حفاظت کو او هغه منجورانو با د دې درگاہونو خدمت کو دنه داغي ډیر لوی احترامو ځکه داغي خدای سره تعلق چې دې منجورانو به کوم سیز حرام کو هغه مجال له چالال کړي وي چې دغه سردارانو به کوم حکم کو داغي حکم نه چا اپل بل بل کوله نشو دا قبیله کې بچ کوم سردارو داغي سردار حکم به واجب التعمیلو پدې منلو پدې اطاعت کې به ثواب غنو دغه منجور او دغه سردار په حکم منلو کې به څه غنو ثواب غنو دا اطاعت عبادتو دې ته ویل کېږي دا شرک په اطاعت دام یو قسم د عبادت نه زمام مدد دور ما برابر کو خدا سپور شوي چې په دې نیت اطاعت کی چې د اطاعت سره ثواب دی دا الله د حکم مقابله کې دی ور دې اطاعت سره ثواب دی دا اطاعت عبادت دی دا اطاعت عبادت دی دام پر عبادت کې داخلو نو شرک په حکم دام په دې کې داخل دی چې په دې نیت یو سړی د چا اډر منی او د چا حکم منی د چا اډر منی د چا حکم چې د اډر منل او حکم منل دا زما فرض دی او دې کې زما ثواب دی کما اون منو زما رزق حراميږي دا اطاعت د غیر الله دا د عبادت قسم نه ان شاء الله یا کنا عبادو کې براش دا په عبادت کې داخلو دا شرک په حکم دا په تصرف کې هم داخلي دل شي او دا په عبادت کې هم داخلي دل شي دا دوا عبادت ده کنه ده دا استادانو جدا ذکر کړل دي د دې وجدا چې خلق پکې ډېر مبتلا او ډېر خلق پکې سو مبتلا او نو شو استادانو جدا ذکر کو شرک په حکم او جدا ذکر کا قسم خامس جدا ذکر کا شرک په اطاعت د دې وجنا چې دې کې خلق ډېر مبتلا دي ډېر مبتلا دي چې څوک په دین نیت باندې په قانون د غیر الله باندې فیصله کوي چې دا زما فرض دي او دې کې ثواب دي دې باندې وځي چې کمندونو دا کوم بل نه منم دا شرک ته مستقل شرک اعتقادي او کداو چې ځان ګناګار غړو رسته به تفصیل راشي ځان له خبر هغه فعلی کې دی بیا بیا فعلی کې دی او چې کله داسې اطاعت چاغای چې کمونو ثواب غنو او پاغي کې د الله حکم پر خودل فرض غنل او د دې اغستل فرض غنل چې د غیر الله حکم والی دا اطاعت قسم د عبادت نه دی دا اطاعت قسم نه عبادت نه دی نو داسې شرک فی الاطاعت قران کریم منع کړی دی و ان اطاعتموهم انکم لمشرکون وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ دا د شرک اعتقادي پنځه قسمونه ما اخره کې یو ویلو چې ځنه داسیو چې د شرک اعتقادي غټ سبب نو هغه شرک هغه چې کمندنو مسله د شفاعت قهریه مسله د شفاعت د دې مشرکانو دا عقیده وا چې ځنه کارونه داسې دي ځنه کارونه داسې دي چې هغه باندې د دې وړو وړو خدایانو وسو
د دې وسپې نرسي نو د دې منګه دې ته وایو دې را لبیا چاته وي دې الله ته وي ہمارا مانتا نہیں اور ان لوگوں کا ٹالتا نہیں دیتا استاذان نم کے خود شفاعت قهریه شفاعت یو ځای کول ته وي من بوایو چې دی آیات کې شفاعت قهریه رد ده د زه ګوره دومره لړ تعریفونه کومه صرف د اصطلاحاتو د توحید مم لړ لکه وګدا آیاتونه مم ډیر روانه ډول یعنی دا خدان له 2 ورځې سبق دی او صرف زوم چې د توحید ټکی وضاحت شو دا څو سره مراتب بیان شو چې په طرز پوښي چې قران په کم ترسته کې بیانې شرک پیژنو چې دی آیات کې رد شرک ته نو ته وایي چې شرک خزه ده که سړی دی لکه چې پیژنې دې کې رد شرک په علم نه هغه بیا موږ تعریفونه نه کوو پس هغه تعریفونه بتایات کړي د وخت سره نه شفاعت یو ځای کول ته وایي لکه یو ادنا د اعلی سره یو ځای کولی 2 رکعاتو ته شفع وایي ځکه یو رکعت بل سره یو ځای شي شفیع ته هم شفا ځکه وایي چې یو پټې بل سره یو ځای کیږي شفاعت 2 قسمه ده یو قانوني شفاعت او دویم غیر قانوني قانوني شفاعت چې د قانون د لاندې وي لکه دنیا کې چاله دوا غختل مسلمان له د بخنه او دوا غختل یا مشرک له د هدایت دوا غختل یا چې ګمندنو په قیامت کې نبی علیہ السلام سفارش کوي یا علما سفارش کوي یا حافظان سفارش کوي دا شفاعت قانونی دی یعنی الله ویلو چې بغیر د شرک نه هر ګناه ز معاف کوم نو که الله بغیر د چا د خلی معاف کوي نو څه خلاف نه ده اختیار دی کنه خو الله رب العزت وی د دې پلان کې ګناونه دي نو مولوی صاحب دستا مقتدیو تا سره په توحید کې مرسته کړې و او ګناونه لګرا دغه شوی دي ډیر شوی دي دوزخ ته روان دي نو کته وای ماته چې معافي غنو چې ستا په خپل معاف کوم او که الله بغیر د دې خپل نه معاف کینو جایز دي نه دي جایز ځکه شرک نه دی کړی کنه بغیر د دې نه معاف کول شي خو الله په سره د مولوی صاحب نمبر یې دی دغه نمبر په لګي اوچته انو الله رب العزت وای ته وای ماته چې معاف کما نو دیول اجازه ته ولوم ورکو او موحدم د دواړه قانون دی اج کم شفاعت اذنی شرطونه دي دا سفارش حق دی منګه منو معتزله به کیسه ټنګړو ته کوي هغه د رفع د درجاتو د پاره منی او د دوزخ نه راځتو د پاره نه مني نو دا شفاعت حق دی قانونی دی دته شفاعت قانونی وای دویم سفارش ته غیر قانونی د قانون خلاف سفارش لکه مثالی دنیا کې یو سړی د جرم یو کو بلی وجو راپورټ په وشو اف آی آر په کټ شو درس سړی ونی ولې شو مجرمونی ولې شو دا سړی مجرموم دی اف آی آر په هم کټته صحیح ده کنه دی غاړه دا د دې ای سی سی بیا د ډی سی سی یو دوستو هغه راغی ټلیفون راغی ولکه دا څوک کینی ولې دا زمونږ ډیر خاص کس ته خدای بندا جی ولکه دا خدای بندا پیارون کټ شوی دی هر څه شوی دی خو سړی راوباسا هغه وایي زه خدای به خیر کی دا سفارش منل دا قانوني دي که غیر قانوني دا چې دا سړی منی دا افسر منی ولی منی دا دوست په درون دی کنه دا دوست په څه دی درون دی نو د مینې نه مجبور شو د مینې نه مجبور شو لکه یو سړی پولیس والا نیول دی خو مجرم دی او دا سړی پلار لاړو او
تھانیدار ته وایي چې دا څه چل دی تھانیدار ورته نه کیږي بالکل نه کیږي دا د قانون خلاف دی ا سړی راووته د ستندې ته کته پریوزي بار ورته چپړاسي وي خیر خوده هغه ته یاره دا خبر خدای باندې ته دنه دغه شانتي تلی خلک مشوره وکي کنه او ته څنګه وې ست د کم ځای وي د پلان کې ولکه د دې د تھانیدار صاحب خزه چې دا راستا سو غونډه ولکه د پلان کې لور ده او به شو خدای بخیر کی ورشه ویالته نه پیراته اوشه د لګ ډرای فروټ والی او لوګ غونډه کې چې کمندونو لکه چوڑا موړه والی الته بیگم صاحب لور شي زه لالای دغه ماته او به پیژندې کنه او به پیژندې کنه دا شان زمونږه کسته زه ته ورشه ټلیفون کوم دیوس بیا دفتر ته روان شو بیگم صاحب ته ټلیفون وکړ هغه پلان کې لالا چې درغلو کم یو وختي دا نه او ما رخصت کړل بد کړی دي کنه چې رخصت کړل ته نه پیژنې ازما د تر د زوی د واره چې کم دنو پلان نه دی وای دا خو زمونږ به پړ دی خپل له وته وای چې راشي د لړشي هلته کې شي د چکینی څنګه چې تا ورته د خربشای زویا خلق خزانو کوي کنه تا ځان نو خوله د کشان ته راغلوي خربشي دوه کځل وته مو کی دا خدای به خیر کی د باندې دا خزه زورونه که کوشته باندې ورول کې دې شي چې تانیدار سه په زوروري کې دې شي مزه کوم څه پته نه لګي او کې دې شي چې لکه د تانیدار سه پسی زوروري خدا تانیدار سه د بیبي مبارکه د مینې نه مجبور دي اچانه د مینې نه مجبور دي داغه محبت په چې قدر درون نه داغه د وجنه خبرو منله مجرم راکوس کو سره د دینا چې قانوني مجرمو قانوني سو مجرمو داغه آزادول د قانون نسو خلافو خو ما باندې د مخګرانو نه می کول خود د مخربانه سو ګرانو دي ته وای شفاعت محبت شفاعت وجاهت شفاعت بغیر الاذن شفاعت غیر قانونی شفاعت قهریه دا بلا نمونه دي د مینی شفاعت د مخ شفاعت دې ته ویل کیږي چې وې دې را باندې دروندې قهری وته استادانو څه کوي کابلګرام شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل وې زنی مینت د زوره بدتري زنی مینت د زوره سوي بدتري دا قران دې لخکارا کوي چې تا الله په مخلوق قیاس کو زده چا د مين نه مجبوره کېدل شم زده چا د مخ نه مجبوره کېدل شم نو خپل قانون به مات خپل قاعده به مات کم خو تا الله داسې مانی چې الله د چا د مين نه شو مجبور شو او په الله سوق درون شو او الله قانون سکو مات کو مشرک کوئی منګله نه راکې منګله نه راکې خو چې دی وته وینو راکې نو څه مطلب د مخ په درون دی نو د وجنه الله شو مجبور شو د دې وجنه استادانو د دې نوم کې خود شفاعت قهریه چې د دې قباحت معلوم شي چې دا ګنده عقیده ده دا خو په الله زور اور غنلې چې دا په الله رب العزت باندې زور اور دی نو دې ته شفاعت قهریه وای قران کریم دا رد کړی دا شفاعت بالاذن هغه ثابت کړی دی الا باذنه ولا يشفعون الا لمن ارتضى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه لا يقبل منها شفاعه ولا تنفعها شفاعه ما لهم من حميم ولا شفيع ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فهل لنا من شفاعه فيشفعوا لنا هؤلاء شفاعنا عند الله داغ شفاعت غیر مرضیه دی چې مشرکان وی کدا الله خوخی کنا خوخی او چې دی وته وینو الله به منی الله به منی دا عقیده غلطه عقیده وا قران کریم دارت کړی دا دارت کړی دا قران کریم نو دې ته ویل کېږي شفاعت قهریه دا د شرک اعتقادي اقسامو داغي خبرې وي دویم شرک عملیو شرک فعلی تعریف منگو کو چې دا الله یو خاص تعظیم هغه د غیر الله لپاره خرج کول خدا عمل په تور شاته سره عقیده نشته د علم او د تصرف عقیده سره
د دې دوه قسم دي، قسمونو کې به وضاحت راشي. یو تحریمات العباد، دویم نذور العباد. تحریمات العباد د بندګانو د ځان نه پابندۍ لګول، د ځان نه پابندۍ لګول، عقیده د چوت چات او د تطیر. بندګان چې دي پزان باندې په خپل خیال وهمي ضرر دی، وهمي ضرر داغي په خیال پزان باندې او رواسیز بند کی، پزان باندې او جائز کس کی بند کی، اسی خیالی چې مړه سره چې تکلیف را تر ورسی. وهمي ضرر، خیالی ضرر داغي په عقیده ګوره. یو وی لکه سړی وی سینه می خانه دا غوړ نه خورم، دا پرهیز دی، جایز دی کنه. دویم دی ټینډي سره به طبیعت نه لګي، یار لړکوا ټیپر می نه لګي نو طبیعت یې وسره نه لګي کنه، نو دی خوښ نه دی خوري، صحیح ده کنه. دریم یاره مړه دا شی چې وخورم کنه، یا دا شنه غونډه کې ټوپای ز په سر کم کنه، بیا مې سي په دې ډول بوجي لکه په به شوي کنه. دا د ځان نه پابندۍ دی په وهمي تطیر سپیرتو. کور نوزی مړه خر می ولید یار لانجو شو، ټول ورځ به مې سپیری، ټول ورځ به مې سپیری. دکاندار اوله سودا قرض ور نه ورګي، پزانه بند کړی دا وی چې اوله سودا قرض ور کې ټول ورځ به سپیری، ټول ورځ به سپیری. دا پابندای پزان باندې لګاول د خیالي فائدې حلال سیز روا سیز. تورا چرګه اس پیرو غونډه چې وی خوري نو بلړ بری څه تور غونډي، تور چيلې نه دی. دا مولا طالب لاره سوا در سپیرو ځای دی، دا چې وخوري بلړ بری څه تور غونډي، پړ بری د سخړه غونډه کې راغلي. دا چې کم دنو د دې د وهمي خیال له دی باندې بلا پابندای خلکو په ځان لګولې وي. اصل کې دا غلط رسمونه وي، د دې جوړون کې یو سو کې عمل کوون کې بل سو کې دې کې دا اکثر جوړون کې مولان او پیرانی دې کې اطاعت الاحبار والرهبان فی التحلیل والتحریم غدار. دا مولا او پیر جوړ کړی وي په دې کې ثواب وګڼي او دې کې ځکه دا نه وي چې لکه دې چیز مال zarar راکو، یا دا مولا او پیر عالم الغیب دې دا نه وي. خو بس اسه مړه می ناخلی دا د عمل طرحه ده. دا تحریمات العباد، دا تحریمات العباد. دویم دی نذور العباد، د وهمي فائدې په خیال، د وهمي فائدې په خیال پزان څه ضروری کول. دا دوه قاعده دي. دا ګور د کابل ګرام شیخ ابراهیم الله د درس نه علاوه په بل ځای کې نه ملایي. دا شرک فعلی پیجندل او پویدل پیګرانی، او چې دا دوه خبرې د یادې بیا باسانه. نذور العباد د وهمي خیالي فائدې په خاطر ځنې غیر ضروری چیز پزان ضروری کول، پزان ضروری کول د وهمي فائدې په خاطر. لکه دا ضروری نه چې دا وسره وشي، ولکه دا صدا خیالي. لکه په کور باندې سره جنډه ولګي چې دې کې خیر راځي، دې سره خیر راځي. یا درمن کې غنم جوکی نوې مړ لومبه ته د پیر بابا د منجور لري کوي، یار چې دا ته لومبه لري کې بیا خدای خیر کی. نو پیر بابا منجور لته لومبه دا منښت نه
دا د پیر بابا د منجور برخه ورکی چې دا تلری کې نو بیا فصل کې برکت بیا ګونای نه کیږي بیا په فصل کې منګکان نه کیږي د وهمي فائدې په خاطر ځنی سيزونه په ځان ضروری کی چې ډولای وړي مخه ته لاټین اونیوا چې مخه ته رڼا شي د په ځان ضروری کړو چې ډولای وړي قران وسره ورکا بیا دې سره خیر راځي چې کور ته بوزي نو غلبیل کې ولش دغه واچو غنم او جوار او ګډ وډ وربشي او په شادي توی کې دې سره خیرونه راځي دا ځنی رسمونه په ځان ضروری کړی وي د وهمي فائدې په خاطر د خیالي فائدې په خاطر دا رسوماتي دیته نذور العباد وي څه وي نذور العباد دا دوه قسمه چې دا د شرک فعلیو توحید د مقابل لري کې تحریمات الله نذور الله هغه توحید دی هغه دوا د الله حرام او حرام وایا او د الله په نوم منښت کوا د غیر الله په نوم منښت مکوا یو منښت کولو په دینیت چې دې زما د حال نه عالم دی او دې زما د نفع او د نقصان مالک دی هغه په شرک په عبادت کې هغه جدا غ شرک اعتقادي سره تعلق لري ځکه ما دغوی شامی النذر عبادت والعبادت لغیر الله کفر دویم چې ما کم شرک فعلی کې قسم وي نذور العباد هغه دقو چې د وهمي فائدې په خاطر ځنی سيزونه په ځان سکی ضروری کی د وهمي فائدې په خاطر لکه درمن نبره خور کی یا چې کمندنو اسی او سیس فریدي چې به دې کې به خیری بهرحال دا چې کمندنو شرکو دا د شرک اسمونو شرک چې دی نو دا د توحید مقابلو دې سره توحید خرابېږي قباحت د شرک قران کریم ذکر کړی دی یو دا دی چې مشرک بی عزت دی لکه سورۃ الحج کې الله رب العزت فرمایلی دی ما یشرک بالله فکانما خر من السماء فتخطفه الطير او تاوي به الريح في مكان سحيق د عزت د اسمان نه مشرک راړتاو شو د عزت د اسمان نه مشرک چې ګمندنو راړتاو شو دویم د مشرک هیڅ عمل قبول نه دی هیڅ عمل قبول نه دی وقدمنا الى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا درم مشرک دا چې ګمندنو سبب د جوبن دی شرک سبب د جوبن او د بزدلای دی سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا شرک سبب د بزدلای دی بل قباحت دا دی چې سره د شرک سو لاړو نو بخنه نشته ابدی جهنمی دی ساره د شرک نه څوک د دنیا نه لاړو نو بخنه نشتا ابدی چې کمندنو جهنمی دی ابدی جهنمی دی ان الله سورۃ النساء کې دو ځای وي اته سال وختم یو سل شپاړسم کې ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما چې شرک چې کمندنو الله رب العزت نه معاف کړي شرک الله رب العزت نه معاف کړي د شرک فعلی کې منغه ویل دا غي غټه وجدا وا چې د غیر نه برکت ګڼلو دا غي سبب نو قران کریم شرک فی البرکات مراد کړي تبارک الذی سرا شرک فی البرکات چې کمندنو غرض کړي مشرک ابدی جهنمی دی ابدی چې کمندنو جهنمی دی انه ما یشرک بالله قران کریم چې کمندنو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په بیان کې ذکر کړي فقط حرم الله علیه الجنه ومأواه النار وما للظالمین من انصار
دا مقصد اولو چې دا غي وضاحت منغو کو قران کریم اته مسالې بیانولې پاغاتو مسالو کې اولانې مسله آغا د توحید وا د معرفت د الله رب العزت وا د معرفت د الله رب العزت بس دو طریقې وي الله دا سند او الله دا سده لا اله وا او الا الله وا الا الله توحید او لا اله نفی شرک وا د توحید وضاحت مختصرا شو او سره د شرک وضاحت مو شو واخر دعوانا